أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د دې ځاینا تر 214 پورې دریم باب شروع شو. پنځه احکام د حج متعلق بیانې. دیو جن سمت الدرود کې لیکي یو کم دیر صفحه کې چې ذکر د حج روشنایی چولې په مخ کې مضمون باندې چې څنګه په حج کې مال لګي او بدن پکې ستړی کیږي، نو دارنګ جهاد کې مال لګي او بدن پکې ستړی کیږي. دا تفسیر انعام الرحمن کړل 200 یو کم دیر صفحه باندې، سمت الدروم کړل یو کم دیر صفحه. بیا پنځه احکام دادي چې 196 آیت کریمه کې بیان د احصار د فدیه د امن دی. په 197 کې وخت حج او منهیات د حج دي. په 198 آیات کې حکم د وقوف په مزدلفه کې. په 199 آیات کې وقوف د عرفات او په 200 آیات کې حکم دی د وقوف په مینا کې. نو فرمایي واتم الحج والعمره لله، پورا کوي حج او عمره خاص د الله د رضا لپاره. دې ته امر مصلح وي. اتمام د حج د عمره دا دی چې په یو مستقل سفر سره وکړي شي. تفسیر نسل المرجان یو سلاته صفحه. دارنګي دې کې نور تفصیلم دی چې حج څو قسم دي. د حج 3 قسم دي، یو حج افراد، یو تمتع، یو حج قران. لیکن دلته معنی د تمتع ده. بهرحال شاملي حج قران او تمتع دواړو لره. یعنی چا چې عمره او حج برګ وکړو، یو ځای وکړو، یا اول عمره وکړه بیا حج په سفر کې وکړو د عمره، یعنی په یو سفر باندې دواړه وکړو او شکر دې پای باندې او قرباني ادا قربانای وس نه لرو، نو 3 ورځې روزي به د حج دوران کې نیسی او ورځې وروسته د حج نه. لیکن دا حکم د فرض دا چاره چې مسجد حرام ته نږدې نه وي بلکې د میقاتونو نم بهر وي. دا مختصر تفصیل شو. نو فرمایي واتم الحج، پورا کوي حج والعمره عمره لله د فادر زاد الله. فإن وصرتم پس کچری من کلی شای تاسو راګر کلی شای تاسو فمستیسر من الحدی فتاسو باندې دی لازم دی آچ آسانی من الحدی د قربانینا. راګر شوي څنګه راګر شوي؟ او ذرای بادشاہ ظالم هغه بن کړای، مرض در باندې ولګي منی شو. نو بیا چې آسان من الحدی د قربانینا او د دې مثال موجوده واقعات حدیبیه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام د عمره د ذوالحلیفه نیت کړو چې حدیبیه ته ورسېد نو کافرانو منع کړو. تفسیر احسن الکلام 2 صفحات 2 جلد. ولا تحلقوا رؤوسكم سرنفل حتی تر دې حد پورې چې ورسېږي قرباني محله زائد حلالې ته او په قربانای کې اعلی قسم چې دا وخته ادنا قسم معمولی چې کوم ده ګډ بيزا وایرا او درمیانه پکې تغوا ده. لیکن تفسیر دا آسان دی آسان تنا چې تا ته ملاویږي هغه وکا چې ځخه کړی. دا حکم عام د کساروي د ځان سره خپل ملک نه بوزي او کال ته بیا نه هیڅ مسله نه کوي. ولا تحلقوا رؤوسكم سرنفل حتی تر دې پوری ابدا چې رسیږي الحدی قربانی محله فل زایتا زائد علالی ته ورسیږي.
فمن کان منکم مریضا پس آسو چی پتاسو کی بیمار او به ای فابان اعظم من راسه تکلیف د سر د درد دا ذکر د رخصت اجازت د سر خایلو دی په حال د احرام کې په سبب د عذر سره وجوب د فدیه سره چا سر خایلو په حال د احرام کې بغیر د عذر نه نفا باندې وجوب د فدیه دی اجماع د اهل المسرا لیکن اختلاف د علماو دا دی چې نسیان سره وکړي نفا باندې هم فدیه شته ځکه چې اکثر علماو په نس په حال د نسیان هم فدیه واجب ده دا تفسیر کړل تفسیر کرتبی مریضن داسې مریض ته مراد دی چې علاج د سر حایل نه بغیر نه کیږي چې ها به سر حایل اعظم من راسه د سر در زخمونه اسپږي چې را دوړيږي په مخ باندې سر یو خړایل بیا مسلې نشته صرف فدیه ورکړي فدیه فصل لازم دی په باندې فدیه من صيام درې ورځې روزونه او صدقتین یا صدقینا او نسک یا قربانینا من صيام د دې مراد درې روزي دي چا حدیث کی ذکر دی صدقتین درې ساعه کجوري شپږو مسکینان تور کړی شي یعنی نیم ساعه به یو مسکین تور کړی شي او نسک یا قربانینا پیزام انتم پس اکل چې تاسو فامن شئ فمن تمتع پس چا چې فائدہ واسطه بل عمرتي د عمرې نه ال الحج تر حج پوری تمتع فلوات کې مزه واستلو ته ویل شي او کرتبی ویل چې تمتع سلور طریقې دي چې یو پای کې اتفاقی دعوت موږ ان شاء الله ذکر کوو عدالت چې حج په میاشتو کې د میقات نه احرام وتړي آسوک چې افاقی وي یعنی د میقات نه بهر اوسېدلو والی او مکې ته داخل شي او طواف ته بیت الله سعید صفا مروه وکړي بیا د احرام نه وځي یعنی ځان حلال کړي احرام مات کړي په سر خړایلو سره یا په کسر کول سره چې وخته واړه کی بیا د میقات نه بهر نه وتلې وطن ته واپس نه ویتلې تر دې پورې چې احرام د حج تړي او اعمال د حج ادا کړي دا شاس چې دا کس چې دا متمتع ده او دا طریقه اتفاقی ده تفسیر کرتبی درې طریقې نورم دي چونکه اختلافي نه دی وجه موږ عن ذکر کوو فمن تمتع پس چا چې پیدا واستلا دلته معنی دا چا چې فائدہ واسطه فاعمال د عمره سره سفر کې دا عمره د حج د اعمال سره یو ځای کړه په طریقه تمتع یا د قران سره فمستای سره من الحج پس لازم دی په باندې چې آسان وي قربانای نه فمن لم یجد فصيام فسوق چون من قربانی فصيام فدل لازم دی روزي ثلاثه ایام د دریو ورځو په حج په دوران حج کې وسبات ورځ اذا رجعتم کله چې تاسو فارغ شئ دا ذکر د حکم د رخصت دی په وخت نه مونډلو د قربانای کې چې قربانی نه نو بیا وسکای نو درې ورځې روزي د ذوالحجې میاشت کې یعنی شپږم تاریخ وم او اتم باندې منیسي او په نهمه ورځ د عرفه ور سره روستو کوي نو هم جایز دي دغه علماء نور اقوال دي وسبات نو ورځ اذا رجعتم کله چې تاسو رافع شئ اول دا چې خپل وطن ته واپسی کوي ورځ منیسي دویم کول دا چې فارغ شئ نه مینان راشئ په دواړه جایز دي حدیث ته مسلم کې په دې باندې لفظ رعل رجع الى اهله یعنی چې کله واپسې د حج نه واپس کېږي بیا روجي نيسه تلک عشرة کامله دا لس ورځې مکمل دي اندري او دا لشي نو دا سوال شو د دې جواب مسائل راځي کې سوال لصفه باندې د دې مطلب دا چې دا لس روجي پوره دي په ثواب کې په بدل واقع کېدون کې د قربانای کې انچا قرباني ونه مطلع نو تلک عشرة کامله دا لس ورځې پوره دي په ثواب کې ذالک ادا حکم د ملم دا چا په دې چې دی اهله وسیدون کی دا اهله اهل دا حاضر مسجد الحرام نزدې مسجد الحرام ته په دې کې د علماء مختلف اقوال دي امام مالک او امام مالک پنځ مراد د دین صرف مکه واد دي یعنی چې مکه کې سوکین دا فردا حکم نه دی او امام شافعي په نسبت باندې مراد اسوب چې مکه نه په مسافت د سفر سره لري نیوي اول کول دا
امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې مراد د دینه حرم وادي یعنی چې څوک حرم کې دا حکم دای د پاره نه دی بلکې د مسافر د پاره دی پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دینه مراده سوکتی چې میقات کې داخل دي یا میقات کې اوسېږي نو دا حلق د حکم د دې آیات کریمه نه جدا دی دا حکم دا چا لپاره دی چې د میقات نه بار وي او داخل شي او لفظ داخله دلالت کوي چې مراد د دینه عارضی اقامت نه دی بلکې اسوک چې اصلي وطن او کله مکه مکرمه وي واتق الله یریګه د الله نه مراد د دین دار چې اطاعت کول په ټول اوامر او نواهی کې د الله وعلموا فواشا ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والے دا خاص تنبیه تخویف ته دفاع دا چې مخالفت کی د الله د احکام ابن عباس رضی الله عنه روایت ته چې مراد دین اسوکتی چې د حدود د الله فقواله کی اداینه تجاوز کی ځکه لفظ شدید ذکر کړل کنه فاتم الحج اتمام کوي د حج او پورا کړه حج او عمره او عمره لله خاص رضا الله لپاره نو سرتم پس کچری تاسو بن کلی شای راګیر کلی شای د پورا کولو د حج نه په مستای سره من الحج نو لازم دی پتاس باندې چې آسان وي من الحج د قربانای نه ولا تحلقوا محرا رؤسکم سرون خپل حتا تنبوري ابلوا چورسی الحج ساروی د قربانای محله زید حلالیتا فمن کان منکم عاصم چی لتاسن مریضا ناجوړاو به یا باندې اعظم من راسه تکلیف او درد سرد ففدیه من صيام واجب دفع باندې بدله د درې ورځې روزونه صدقتین یا صدقه ورکول دي شپږ مسکینان ته او نو څوک یا قرباني کول دي یو ګډ رضا امنتم کوم وخت تاسو په امن شای فمن تمتعن چاچی فائدہ واصله من عمرتي عمره کول سره ال الحج د حج کولو یو ځای کولو سره فمستيسر من الحج نو واجب دي باندې چا سادوی د قربانای نه فمن لم يجد چاچونم د قربانای ساروي فصيام فسنول در وجود د باندې ثلاثه ایامین دریو ورځې په الحج دوران حج کې وسبت ورځې زارجاتم کله چې واپس شه د مینانا تلک عشرتن کاملا دا الله سره پورا ثواب والدي په بدله دای کې چې تاسو قرباني ونمتلا ذالک ادا حکم لمن فردا چاله لم یکن چنوي اهله قران دا اوسیدون کې دا حاضر المسجد الحرام په حد مسجد حرام کې په دایره د مسجد حرام کې واتقوا الله یریګه د الله نه وعلموا فواشای ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم